بسم الله الرحمن الرحیم. یو صحابي فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د سود په ورکوونکي د سود په ورکوونکي د سود په لیکونکي او په سود کې گواهان دی باندې لعنت ویلې. ان د سود په معامله کې شرطونه خلق ملوثي او په خپل ځای باندې هغه مر ګناګاري که چا کې پیسې ورکړي، که چا واغشتي، که چا ګواهي وکړه، که چا سورلي بوتله، که چا ځای په کرایي ورکړه، که چا پکې بله مزدوري وکړه، هر سړی به په خپل ځای باندې هغه مر ګناګاري. خو دا څلور کسه پکې خصوصا نبی صلی الله علیه وسلم په ګوته کوي چې دا پکې لعنتیان دي: د سود خوړونکي، ورکوونکي، لیکونکي او ګوان. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سود او یا مرتبه